د اعتدال والو درمیانه رو لار دا څوک نه ښکو دا خپلی نه د سره په دې ځینه هر سړی چې په کم ډګر په کم طرف ودرېده بل طرف ورته د سړي زوی نه ښکاري او ورته کافر مرتد زندیق ښکاري او هر سړی چې په کم طرف ودرېده بل سړی ورته د سړه کام پرست نه ښکاري بل سړی ورته د سره د ملک استوګن نه ښکاري لکه په دې ورځو کې تاسو خیال وکړئ د ډاکټر نجيب الله دا کیسې ډېر زور راوړي اوس یوې ډلې خو هغه د سره د مذهبه وباسه دومره شدت یې وکړو بلې ډلې د سره خپل مسیحا او صرف فرشته وګڼله چې د هغه په ذات کې د سره بله خبره نشته پیغمبر د زمانې نو دواړه ډلې لږه کمزوري وکړې لږه یو بل ته راکوشې او عبیدالله سندي رحمه الله به وي چې زه د دې دپاره لګیا یم چې د علما طبقه چې د بلکل لاندې تللي دي او دا کم چې عصري علوم والي دي بلکل داسې بره تللي چې هغه لاندې راکوزېدو ته تیار نه دي نو هغې لږ لاندې راښکم او دي لږ بره چې دا لاره سمه شي ده ټیک شي کاتی روغه شي رایوځې شي نو پروګرام داسې دی رونو هلکه ولې هغه مرتد زندیق دی هغه کمونیسټ و که نه هغه د روس سره ټچ و نو چې په دې بنیاد باندې ته هغه ته کمونیسټ وې صرف په تعلقاتو باندې او یا د هغې سره معاهداتو یا تابع ورته ووایه او په دې ته کافر کې نو دا صرف دا فتوه بیا د هغه طرف ته نه راګرځي دا ستا هم ډېرو کسانو طرف ته راګرځي لږ سوچ پکار دا بیا ډېرو خو خلکو طرف ته راګرځي لوی خلکو ته او دې بلې ډلې ته ټول کلمې ورته لولو په مسلمان هیواد کې زیږېدلي یو چې دومره واړه و زیږېدلي یو صاحب زموږ په غوږونو کې ملایانو اذانونه سوي دي بیا لمونځ کوو صاحب قرآن عظیم شان مو لوستی دی په تفسیر یې پوهېږو 5 بنای مسلماني دلته جاري ده زه ورته وایم چې دا ټول شیان چې شرع ظاهر ته ګوري دا اقرار باللسان دا خو موجود دی دا تصدیق بالقلب خو ستا کار نه دی او بیا ته حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم به په خپله په جهاد کې شرکت کولو په جنگ احد کې د ده غاښ شهید سو نو کافران به یې مسلمانان کول اوس موږ ورته یایو چې موږ مسلمانان یو دوی چې نه تاسې کافران یاستئ په زوره مسلمانانو نه کافران جوړوي او دې بلې ډلې ته دا فرشته وه ولې هغه خو قام پرستي نو که صرف په قام پرستۍ باندې نجات وي د هندوان به ټول چې دی جنتیان هغه هم تیزي کوي صرف په قام پرستۍ خو نه ده اول مذهب دی اول ته مسلمان یې وروستو د هغې افغان یې وروستو د هغې چې دی نو پاکستاني یې وروستو د هغې چې دی بیا څه هغه امریکني او بل څه نو خبره دا ده بنیادي نکته دا ده چې کس مړ شو د هغه باره کې تاریخ پروت دی یو بل سره که خبره کو باید چې موږ په دلیل وکړو د کس د نظریې سره اختلاف وکړو نه چې د ذات سره زه ذات پسې هغه پسې لګیا شم کنځلې وکړم نو څه جوړېږي د کنځله د هغې طرفه به بل کس راپاسي ما ته به کنځلې شروع کړي نو په کنځلو باندې څه نه جوړېږي په کنځلو باندې زه خپل موقف چا باندې لازمي کولی نه شم او خلک متنفره کولی شم یو طرف راپاسي زه ویم چې کافر و مرتد و زندیق و ملحد ومې وي اخوا مخالفین مې پیدا کړه خپل به یا پیدا کړم یعنې یا به مضبوط کړم یعنې مخالفین مې پیدا هغه طرف بل طرف راپاسي ده او هغه وایي چې وایي یا خو فرشته وه بزرګ و دا او دا او چې څوک د هغه مخالفین دي او خاینین دي د وطن او هغه چې دي غداران دي او هغه چې دي د پلانکي غلامان دي او د ډنګري غلامان دي بس خپل مې پیدا نه کړو مخالفین مې جوړ کړه لکه زه یو به راپاسي چې د خو ماته هم غدار وي بل وایي ماته هم خاین وي بل وایي ماته هم د ملت خاین وي داسې لار نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث مفهوم کله چې یو بنده مړ شي کله یو انسان مړ شي نو د دې مړي بد مه وایې بیا د ده ښه وایې د مسلمان نو اوس کم از کم مسلمان خو دا خو د ټولو مشترکه خبره
یعنی ته ورته د روس که غلام وې که غدار وې د وطن که هر څه ورله وې خو مسلمان خو د لعنت مستحق نه دی ځکه چې مسلمان دا خو زموږ د کتابونو مسله ده ټول مسلمان مړ دی لعنت پې نشي ویلی ته زموږ د یزید د یزید نه لوی ظالم څوک و د هغه باره کې د اهل سنت والجماعت دا موقف دی چې لعنت مه کړه په یزید چې د ربز شي بعید هغه باندې لعنت مه وایه نور ظلم یې ظلم دی ځکه چې مسلمان مړ دی لعنت پې نشو ویلی نو خبره بنیادي دا ده چې د افراد او تفرید شکار نشو د زیاتی او د کمالي بس که زیات نه زیات یو کس مني وي چې دا کانفرنس یې مني د افغانستان دپاره ښه د افغان ولس دپاره چې دی د هغه د خپل ذهن مطابق هغه کمې منډې تړلې والې دي او څوک یې ښه ګڼي نو بس صحیح ده دی خو څوک ورسره د هغه د نظریې سره اختلاف ذاتي ذاتیاتو ته یې نه ځي بهی دا خبرې د اسلام خلاف و دا و دا و دا منځ کې دی یو لار روباسي چې دا خبره ټیک وه نو په دې وجه دې ځای کې ټیک دی دا خبرې غلطه وه دې ځای کې غلط دی څه پیغمبر خو نه چېرې خبره به یې ټیک وي او څه بلکل کافر مرتد زندیق هم نه دی چې بس هغه هره خبره چې دی هغه د قرآن حدیث خلاف کوي لږ اعتدال پکار دی الله رب العزت تراله توفیق راکړي خپل کسان دې کوشش کوو په خپله نه سپکو یو ډله راپاسي نو هغه علما بیا سپکوي هغه ملا عمر سپکوي بله ډله راپاسي ډاکټر نجیب الله سپکوي حالانکې دواړه چې یو به ځان د اسلامیزم والا یو به نشنلیزم والا وي او حالانکې دواړه زموږ د کام مشران دي دواړه په پښتنو کې تیر شوي دي او دواړه د پښتنو د سر ګلونه دي الله رب العزت دې موږ په صحیح معنو کې لومبانې صحیح مسلمانان جوړ کړي بیا د پښتو په لار باندې موږ روان والسلام مع الاحترام